نو الله رب العالمین علیم دی، علم والا دی. چې رب العالمین چا سره مینه وکړي خپل صفت نه یو صفت ور ورکړي د علم د الله جل شانه صفت دی. نو چې د عالم مرتبه چې دومره اوچته ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې من اهان العالم فقد اهان العلم. چا چې د عالم توهین او اهانت او بے عزتی وکړه د علم بے عزتی وکړه. ومن اهان العلم فقد اهان النبي. چا چې د علم بے عزتی وکړه د حقیقت کې د نبی علیہ السلام توهین وکړه. من اهان النبي فقد اهان الله. چا چې د نبی توهین وکړه د الله جل شانه توهین وکړه. او چا چې د الله جل شانه توهین وکړه به هلاک شي. نو د علم او د عالم او د طالب العلم دومره اوچت مقام ځکه الله جل شانه مقرر کړی دی چې د علم د الله رب العالمین صفت دی، او د دې الله رب کائنات د خپل صفت نه یو حصہ خپل بنده ته ورکوي. وکذالک ځکه الله تبارک وتعالى فرمایل چې غوړه کړی ته د علم په نعمت سره. ان ربک علیم حکیم، بشک استرب علم او حکمت والا دی. لقد کان فی یوسف، بشک د په قصه یوسف علیه السلام کی او اخوتی او درونو کی آیات النخ للسائلین، د سوال کوونکو لپاره ډېر لوی حکمت دی. موږ تاسو چې خپل چمګون حالات او معاشري باندې نظر واچو، رونو کی کورونو کی چې کوم اختلافات وي، کوم نفرتونه وي، کوم حسد، بغض او عناد او کوم واقعات چې مخکې یوسف علیه السلام او دغه رونو په منځ کې راغلي، دا قیامت پورې دا سلسله جاری وي. ځکه وایي چې اگر ہوتا خون کے رشتوں میں وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. دا سلسله تر اوسه پورې جاری قیامت پورې وي. د انسان د ټولو نه زیات دغه دشمن خپل نزدې خپلوان او رشتہ دار وي چې کله انسان کې په دین نه، ایمان نه، تقوا نه، د الله خوف نه، او چې کله د الله یره وي، خوف وي، للهیت وي، نو بیا دغه رونه، دغه خاندان، دغه تربوران، دغه رشتہ داران د انسان لپاره د قوت او طاقت ذریعہ جوړي. او چې کله په وجود کې دین نه، په معاشره کې ایمانداری نه وي، اخلاص نه، د الله یره نه وي، د الله محبت نه وي، دینداری نه، نو بیا دغه رونه سکرونه د یو بل لپاره د لړم او د مار او د دشمنانو تصور چې دغه پیش کوي. نو لہذا د یوسف علیه السلام او دغه رونه په واقعیا کې آیات للسائلین ډېر نخې دي د سوال کوونکو لپاره. یقینا چې کله دا سورۃ مبارکه مخې ته کېښودل شي د یوسف علیه السلام ژوند هغه د یتیمۍ او بې سر و سامانۍ بې سهارۍ ژوند نه واله، او دغسې بیا د قتل سازش او د بیا په بازار کې د یو غلام په حیث خرڅېدل، او بیا یو قیدي په حیث هغه نه جبري مشقت په جیل کې دننه اخیستل، او بیا د وزیر خزانه جوړېدل، او بیا د عزیز مصر جوړېدل، بادشاه جوړېدل. دا ټول واقعاتو کې یو ډېر اهم درس دی، عبرت دی، واقعات دی، د حاسد حسد پکې بیانېږي. او دغه شانتي د یوسف علیه السلام د ژوند یو پهلو الله جل شانه په دې سورۃ مبارکه کې ذکر کړی دی. ترجمه ته وکذالک دغه شانتي یجتبیک غرب کړی تا ربک استرب ويعلمك او بخيتا من تاويل الاحاديث، تعبير بيان ول د خوب د خبرو، ويتم نعمته او قرب کړي نعمت خپل عليك پتا باندې، وعلى ال يعقوب او د يعقوب عليه السلام په خاندان باندې، کما اتمها دغه چې پوره کړو هغه على ابويك استا په پلار نیکو من قبل د دین وړاندې، ابراهيم عليه السلام، اسحاق عليه السلام. ان ربك بشک استرب عليم حكيم، علم والا او حکمت والا دی. لقد كان بشک دی فی یوسف فقصد یوسف علیہ السلام کی و اخوته او د رونو کی آیات النخ للسائلین، د سوال کوونکو لپاره. ربنا تقبل منا